نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 47 رکو نمبر 6 خلاصہ د رکو پس د هغینا لفظی ترجمه. بدی رکو کی معجزې د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان شوی او خاص نعمتونو ذکر دی په بنی اسرائیل باندې. دغه فرعون با په بنی اسرائیل باندې قسمه قسم ظلمونه کول، د دوی بچی به ذبح کول او زنانه به حیا کول. رب العالمین ورته د هغوی نه نجات ورک. په دریاب کې رب العالمین بنی اسرائیل ته نجات ورک. د تورات غونتی عظیم کتاب ورک. مشران مړشو په دعا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې رب العالمین را ژوند کړ چې د هغه معجزه و. دوی په شرک کې مبتلا شو، پس د هغې نه دوی معافي وغوښتله، رب العالمین معاف کړه. انکار د جهاد نه وک، دوی باندې پابندي ولګېده چې په یو صحرا کې به پاتې کېږي. هغه ځای کې آبادي نه وه، د نور نه د ګرمۍ نه د بچ کېدو دپاره رب العالمین په دوی باندې وریځ راوسته. د خوراک انتظام نو، په صورت د من او سلوا کې به دوی ته تیار خوراک میلاوید. بیا یو علاقې ته دوی تلل غوښته، رب العالمین ورته اجازت ورکه، صرف 2 شرطونه. یو چې کله تاسو دغه علاقې ته داخليږئ نو تکبر به نه کوئ، په عاجزۍ سره بځئ. دویم ستاسو په ژبه به دا کلمه وي چې د الله نه به معافي غواړئ. دغه قولا فعلا نافرمانی وکړه. رب العالمین په دوی باندې طاعون بیماریان راوست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. یا بنی اسرائیل، اے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، اذکروا رایات کړئ په شکر سره نعمتی التي نعمتنا زما هغه انعمت علیکم چې کړي مې دي پتا سو باندې، وانی فضلتکم او یقینا غرواله می درکړې ده تاسو ته علی العالمین پټول خلقو په وخت او زمانه تاسو کې. کله چې په دنیا کې مجرم جرم وکي نو د خلاصېدو د پاره 4 طریقې: ضمانت، سفارش، فدیه او زور. لیکن کوم یو کس چې مجرم وي په آخرت د هغه د خلاصېدو به هیڅ لار نه وي. واتقوا ويریږئ د عذاب یومن د هغه لا تجزي نفس عن نفس چې نبشي د فکوله یو نفس عن نفس دبل نفسنا چې هغه مجرم دی شیئا هیڅ عذاب. دانه د چې هر څوک به د هر چا د پر سفارش بوي، لیکن چاته چې الله اجازت ورکي او د چا د پاره ورکي. ولا يقبلوا او نبا قبل دیش منها د دغنا شفاعت زور او سفارش، ولا يؤخذ منها او نبا اخستلی شي د دغنا عدل سجرمانا فدیا، ولا هم ينصرون او نبا د دوی سره امداد کیدشي. والذکر د هغه نعمتونو دي. واذ نجیناکم او رایات ک ای بنی اسرائیل هغه وخت لرا کله چې خلاص کړی موږ تاسو، نجاتم درک من آل فرعون د فرعونیانونا. فرعون مصر د بادشاہ ته ویل کېد او بیا دغه فرعون څنو چې کوم په وخت د موسی علیہ الصلوۃ والسلام مفسرین مختلف نمونه ذکر کړي. یو د هغه نمونه نه ولید بن مسعب. یسومونکم رسول بیت تاسو العذاب ناکار سزاګان عذابنا جغسو یذبحون ذبح کول بی ابناءکم بچی او زامن ستاسو. مفسرین مختلف اقوال دي. 40,000 70,000 ماشومان دغه ظالم قتل کړه. ويستحيون او به حیا کول به نساءکم زنانستاسو. اول به قتل کول یا د خوب لیدل یا د تنجومیان ویلو چې بن اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کیږي د هغه د وجه نه وستا بادشاہت ختميږي، نو دوی چې هغه ماشوم ژوندې پاتې نشي. هغه ماشوم حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام او رب العالمین د پکور کې د هغه پرورش وکړو وایساته. هغه واقعا په سورې قصص کې راځي. وفي ذالکم او په دغه مصیبتونو کې بلاء امتحان من ربکم استاسو د رب د طرفنا عظیم
عظیم لوی. او دویمه ترجمه دا ده وفي ذالکم او پدغه نجات کې ستاسو د پارا بلاء من ربکم عظیم، نعمت الویو د طرفا د رب ستاسونا. دویم نعمت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کلمو چې بیل کړو پتاسو باندې دریاب. بنی اسرائیل ته نجات میلاو شو، فرعونیان چې کله ورغله هغه دریاب خپل منځ کې میلاو شو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجاتم درکړو تاسو ته. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ او ډوبم کړل ټول فرعونیان. وانتم تنظرون پداسې حال کې چې تاسو ورته کتل. دا ځان له نعمت دی چې دشمن دې هلاکیږي او ته ورته ګوري. وَإِذْ وَعَدْنَا کله چې وعده وکړه موسی د حضرت موسی علیه السلام سره 40 لیلة د 40 شپو د اعتکاف. په سورې اعراف کې تفصیل بیانېږي، اول 10 او بیا 10 ثم اتخذتم العجل بیا اونیولو تاسو اسخلرا په خدای توب سرا من بعده پس دتلو د حضرت موسی علیہ السلام کوهی تورتا. وانتم ظالمون او تاسو وی ظالمان ظلم کوونکې چې تاسو شرک کې مبتلا شوي. بیا معافی وغوښته. ثم عفونا بیا معافی وکړه من عنکم تاسو ته دغه ګناه ستاسو من بعد ذلک پس دا وستلو د توبینا لعلکم تشکرون دی د پاره چې تاسو شکر وباسئ. ذکر د بل نعمت دی. وَإِذْ آتَيْنَا او کله چې ورکړو من موسی حضرت موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب مراد تورات دی. والفرقان او د حق او باطل پمینس کې فرق کون کې معجزي لعلکم تهتدون دی د پاره چې تاسو هدایت قبول کړئ. د توبې د قبلېدو طریقه بیانې. اوس خو الله توبه اسانه کړې ده. وَإِذْ قَالَ موسی او کله چې ویل موسی علیہ السلام لقومه قوم خپلتا یا قوم اے قوم زما انکم یقینا تاسو ظلمتم ظلم کړی دی انفسکم بزانونو خپلو باندې. کله چې انسان گناه کوي دا په خپل ځان باندې ظلم دی. هغه ظلم څنګه؟ باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو سخیلرا. دلته مفعول پټ دی، د سخینم معبود جوړ کړی دی. فتوبو الی بارئکم پس توبه وکړئ الی بارئکم پیدا کون کی خپلتا. فقتلوا انفسکم پس مړکئ ځانونو خپل لرا. دا د توبې طریقه ده. مفسرین بیا لیکي یو طریقه دا چې خپل ځان په خپل قتل کوي، دویم طریقه دا ده چې یو بل قتل کوي، دریمه طریقه دا ده چې چا ګناه نه د کړي شرک کې نه دی مبتلا شوی هغه دی راپاسي دا نور دی قتل کی. نو کله چې دوی میدان ته ووته یو بل به ورته ښکاره شو، چاته پلار مخې ته راته چاته به زوی زړی نشو کولی. رب العالمین په دوی باندې یو داسې هوا راوسته چې دوی ته یو بل نه ښکاره کېده او یو بل یې قتل یا خپل ځانونه یې په خپله قتل کړو. ذالکم دا توبه ویستل دا قتل کول ستاسو خپل ځانونو لره خیر لکم غوره دی ستاسو دپاره عند بارئکم فنز د خالق ستاسو. فتاب علیکم پس توبه قبول کړه ستاسو. انه یقینا الله والتواب الرحیم توبه قبلون کې دے مهربان دے. وَإِذْ قُلْتُمْ کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی لن نؤمن لك هیچری ایمان نه راوړو موږ پتا باندې. کله چې په تورات ورته راوړ چې تورات د الله کتاب دی په دې طریقه باندې تاسو عبادت او بندگی کوئ. دوی ویل چې نه موږ نه منو، موږ بوزه چې الله زموږ سره خبرې وو. دوی اوازونه واورید. وَإِذْ قُلْتُمْ کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی لن نؤمن لك هیچری موږ ایمان نه راوړو پتا باندې حتی نر الله جهرتن تر دې چې وینو الله لره ښکارا. تورات ورته راوړ و تورات نه منو.
منګ ته دی الله خپل وای چې دا زما کتاب. پس د هغې نه نورم مخې ته لاړه وای الله دې منګ ته ځان وخت بے ادبی شروع کړه. فخذتكم الصاعقه پس ونیولو تاسو لرا الصاعقه تندر وانتم تنظرون په داسې حال کې چې تاسو ورته کتل. د الله د طرف نه په عذاب راغی مړش دا مرګ په نیټه باندې نو بلکې دا مرګو په تور د سزا باندې. ثم بیا بعثناکم ژوند کړی مونږ تاسو لرا من بعد موتکم پس د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون دی د پاره چې تاسو شکر وباسئ. دا معجزه ده حضرت موسی علیه السلام چې دا هغه په دعا باندې رب العالمین دوباره را ژوند کړ په سورۃ الاعراف کې. نور واقعیا ده میدان کې پاتې کېده جهاد نه انکارو کو میدان کې پاتې کېده د نور نه د بچاو د پاره ورته الله وریز راوست. وظللنا علیکم او سورې وکړو موږ پتا سبحان الغمامه د وریزي وانزلنا او روام لګل علیکم پتا سبحان دې د پاره د خوراک المن وسلوا ترنجبین او مړزان به نیو تختې د بنه تیار خوراکونه ورته میلاوي ده. او ویل من کلو خری من طیبات د پاکو ما غنا رزقناکم چې موږ درکړې دي تاسو ته. وما ظلمونا او دی ظلم نکړو په موږ باندې ولکن کانوا لیکن او دوی انفسهم پزانون خپلو باندې یظلمون ظلم کوونکي په سبب د ګناه سره. علاقې ته تلو اجازت ورته میلاو دو شرطونو سره. واذ قلنا کله چې ویل من ادخلوا داخل شي هذه القريه دی کلیتا او دی مفسرین مختلف نمونه ذکر کړی دي. یو نوم په هغه کې بیت المقدس فلسطین دی. فکلوا پس خورئ منها د دغنا حيث شئتم د هر زینا چې خوښ شي تاسو رغدن پراخه او بسیارا او چې کله داخليږي. وادخلوا الباب ورننوزي دروازې د دغه کلی او علاقې سجدن پداسې حال کې چې عاجزي کوونکي الله ته تکبر بنه کوي. وقولوا او عيبا پجب سرا حطه الا معفي وکړه مونږ ته نغفر لكم معفي وکړو مونږ تاسو ته خطاياكم د ګناهونو تاسو وسنزيد المحسنين او زیاتو مونږ اجر او ثواب د خیسته عمل کوونکو ته. فبدل الذين پس بدل کړه هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا د حطتن په زبان حنتتن ویلا الا وي مونږ ته غنم راکی او وای خستلا غیر الذي علاوه د حقنا قیل لهم چې ویل شوی وا دویتا د حطه په حنتو ویلا د عاجزۍ په ځای باندې تکبر او غرور شروع. فانزلنا بس راولی ګلو من علی الذین پاغی کسانو باندې ظلمو چې ظلم کړو رجزن عذاب من السماء دبرنا طاعون یا داسې نوري بیماریان بما كانوا يفسقون په سبب د فسق د دوی.